فست ټایم په سوات کې او د سوات په روډونو باندې به تاسو دغه کیمره وینئ. په دې را روان کم کال چې تیر شو په دې کې په دې باندې 72 حادثات شوي دي. صرف موټروي لپاره تاسو بیلټ لاوډ دی نه الله دې خوشاله کې بیلټ ولګوه بیلټ واچو زړه سره یوازې ته نه احساس سره 50 کسان شاته نور دي دا به روټین دلته به بیلټ اچوي په اډه کې دا خبره بوم مشهوره کوي صحیح ده ټول مرګونو ته بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، مظفر شاه یم د یو نوي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. کتونکو تاسو به په موټرویز باندې او په مختلف هایویز باندې به تاسو دغه سپیډ کیمره لیدلې وي، خو په اولنی ځل په فست ټایم په سوات کې او د سوات په روډونو باندې به تاسو دغه کیمره وینئ. د ډي آی جي او د آی جي په سپیشل دغه باندې دا کیمره چې کومه ده دا سوات ته راغلې ده او دلته کې د سوات په روډونو باندې به هم اوس دلته کې سپیډ چې کوم دی هغه به چیک کېږي. نو ډرایور حضرات چې کوم دي چا چې به په سوات کې د سوات په روډونو باندې دغه سپیډ کوو هغوی ته اوس دغه انتباه ده چې عملی کار چې کوم دی په دغه کیمره باندې شروع شوی دی. اوس تاسو خپل سپیډ چې کوم دی هغه کنټرول ساتئ. په فست ټایم باندې چونکې دغه کیمره چې ده په سوات کې انټروډیوس شوه، دغه ملګري چې کوم دي دا تاسو وینئ چې دا کوم سپیشل ټیم جوړ شوی دی د دغه کیمرې دپاره د دغه سپیډ چیکینګ دپاره. نن دوی دلته کې په تحصیل بریکوټ کې دغه سپیډ چیکینګ کوي او د سوات په مختلف علاقو کې په مختلف روډونو باندې دوی دغه خپل کاروایی چې کوم ده دغه کوي. نن په تحصیل بریکوټ کې موجود دي او موږ ضروري وګڼله چې د دوی سره په دغه حواله باندې خبرې اترې وکړو چې د دوی طریقه کار څه دی، دوی څنګه یو ګاډی چې کوم دی هغه دغه سپیډ چې کوم دی هغه ټریک کوي. نو نن د دوی سره خبرې اترې کوو چې دوی په دغه حواله باندې څه دا راته ووایي چې په فست ټایم په سوات کې دغه کیمره چې کوم ده دا انټروډیوس شوه. موږ به کتلی چې دا په هایویز باندې په موټرویز باندې او په فست ټایم په سوات کې راغله. به دغه حواله راته خبره وکړئ چې یاره د چا په آرډرز باندې دا دلته کې انټروډیوس شوه او تاسو دغه سپیډ چیکینګ طریقه کار سئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني. دا د دې علاقې د خلک چې کم دی خاص کر د ډهر روډ والا شو دا طرفونه شو دوی به بار بار شکایت زموږ افسرانو ته کولې، خاص کر ډي آی جي صاحب ته ډي پي او صاحب ته. په دې را روان کم کال چې تیر شو په دې کې په دې باندې 72 حادثات شوي دي. په دې کې انسانان ګاډو وهلي دي، ګاډي جنګېدلې دي، سپي پیشوګان دا ډېر زیات نقصانات شوي دي. بیا زموږ جناب ډي آی جي صاحب چې دی نو د دې کیمرې دغه وکړو چې دا ملکن ډیویژن ته خاص کر سوات ته په پیل ځل باندې راله. زموږ د 40-45 دینو شو سپیشل د ډي آی جي صاحب په حکم او د ډي پي او صاحب په حکم او ایس پي ارشد خان په حکم په دې کې ډېر زیات کار وکړو. نو موږ د 40-45 دینو شو موږ د 10-15 ورځو دپاره خلکو ته نصیحتونه کول. د الکترونیک سوشل میډیا دور دی نو لکه فیسبوک کې هم راغلی دی، زیاتره دغه کې خلکو کتلي دي. 10-15 ورځې موږ نصیحتونه کول چې لکه سپیډ مه کوه، دا بورډونه ساین بورډ وغیره دا موږ لګولی دي. اوس زموږ تقریبا دا میاشت وشوه چې موږ په دې کې کار شروع کړی دی نو سپیډ انتهایي کم شوی دی. بیا موږ دغه افسرانو کوم چې تورې شیشو وباره کوم تورې شیشو کوم ډېر کار وکړو. بیلټ هم زیاتره خلکو د نصیحتو استعمالوي. اندازه رسېدي چې مزید موږ نوره کاروایي کوو نو دا سپیډ لیمټ په نور هم کم شي، نو لکه د حادثات نه دي دا به کم شي. جي د دغه لپاره موږ دا کیمره فټ کړې ده او دغه طریقه کار دی چې موږ لکه څوک زیات اور سپیډ ونه کړي. دا کلی دی، دا خو موټروي هایوی نه ده که نه جي. نو لکه زیاتره ماشومان په دې کې ووالی شو، زنانه ووالی شوې. هسې موږ ګورو د کتونکو په ذهن کې به یو سوال راځي چې دا خو کیمره تاسو دلته کې لګولې ده او تاسو دلته ولاړ یعنې یو سړی په سپیډ کې هم راځي، هغه به خپل سپیډ چې تاسو ته رانږدې کېږي سپیډ به کموي. ستاسو د دې کیمرې رینج څومره دی؟ د دې کیمرې رینج چې دی که نه دا اندازې مطابق د 3 کیلومتره نه را سیوا راخلي. مونږ چې کوم پلین روډ دی چې هغه 3 کیلومتر نه سیوا دلته مونږ ساين بورډ لګولې دي. لاول بورډ هم لګولې دي چې کیمرې بورډ چې تاسو مخکې کیمره د خیال کوي دا غنه پس بیا مونږ 2-3 ځای د سپیډ لیمټ وته لګولې دي چې ال ټي وی چې کوم دی دا 80 سپیډ دی، ایچ ټي وی چې کوم دی دا بس 60 سپیډ دی. څوک پر دې خلاف ورزي نه کوي.
نو زیات تر کسان موږ سومینو چې هغه 90 95 بره راشو هغه به موږ پراپر چالان کوو. بالکل جی بورډونه باقي د لګي دي. دا راته وایي چې تاسو د کیمرا اپریټ کوئ تاسو وینئ چې تاسو به دغه 40-45 ورځو کې څومره کمی راغلی دی یا څومره خلکو سپیډ چې کم دی هغه کنټرول کړی دی؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم. جی موږ چې دا کیمرا فټ کړې ده که نه په دې کې خو ډېر زیات لکه دا ګاډي به ډېر زیات په سپیډ کې به راتلو نو د دې کیمرې د وجې نه چې اوس دا ګاډي ډېر زیات سپیډ نه کوي ډېر په کم لیول باندې راځي او کم ګاډي چې اوور سپیډ وکړي نو هغه موږ باقاعده بیا چالان لیکو دلته کې. دا راته وایي یو تپوس په کومه د خلکو په ذهن کې دا خبره ډېره زیاته راځي او ستاسو متعلق ډېره زیاته مشهوره ده چې یاره تاسو کم واړه ګاډي چې دي یا کم زاړه ګاډي چې دي هغه خو ودروئ خو کم چې غټ ګاډي راځي یا تور شیشې د هغوی یا په سپیډ کې راځي هغوی ته تاسو څه نه وایئ په دغې حواله به تاسو څه وایئ؟ انشاءالله چې داسې موقع خو موږ ته په خپله مخې نه ده راغلي که تاسو څه چا کړي نو موږ ته داسې دغه نشته که نه باقاعده ودرو چې کوم خلک موږ ته وایي دا د کور ګاډی دی زنانه به که موږ ورته یاره تاسو شیشې ته سپینې کړه د دې لپاره هغه پردې خرڅېږي هغه جال والا پردې هغه ولګوه او دا پکې نشته چې غټ ګاډی او کش ګاډی بس چې کم د رولز خلاف ورزي کوي بس 40-45 دنې شو نو موږ پراپر کاروایي کوو چې داسې به هېڅ قسمه شکایت نه وي. د سوات چې کوم عوام دی یا سوات چې کوم خلک راځي دا ټایم چونکې دلته سوات یو سیلګریز مقام دی دلته سیلګري هم ډېر راځي زموږ د سکرین په ذریعه هغه خلکو ته به څه پیغام ورکوو؟ پیغام ورکو هغه ان شاء الله بالکل زموږ نه مطمئن دي سیلانیان لا څه خو ټورست زموږ د علاقې دا کم خلک دا زموږ ډېر مطمئن دي موږ ته دلته خپل ځان اکثر خلک ودرېږي شکریه هم ادا کوي داسې هغه موږ ته دغه چې موږ افسران ته وایو چې دا کیمره نور هم سیوا کړي لکه داسې دلته دا یو ډډهره کې لکه چې کوم ځای پلین چې دا بلا شي نو خلک مطمئن دي او سیلانیان چې موږ ته ودرېږي نو هغه زموږ سره زیاتره فکچر وباسي او زیات مطمئن شي چې هغوی موږ نه ټچ کوو جي سیلانیان بالکل نه ټچ کوو هدایت ورته کوو. ډېره مننه جی ډېره مننه جی ګرانو کتونکو تاسو وکته چې د سوات کې د سوات په روډونو باندې چې کوم دی دغه فرست ټایم دغه کیمرا انټروډیوس شوه او د دې پولیسو او د دې سپیشل ټیم د وینا تر مخه په سوات کې د سپیډ چې کوم په هغې کې تر ډېر حده پورې کمی راغلی دی چونکې تاسو به کتل چې دلته کې په سوات کې به د سپیډ د وجې نه که خاص کر مونږ دغه ذکر وکړو چې یاره په هغه روډ باندې په ډډهره روډ باندې په اړی روډ باندې په هغې باندې به ډېرې زیات اکسیډنټ کېدی او ډېر قیمتي جانونه چې دی هغه به ضایع کېدل اوس به د دې کیمرې د وجې نه ډېر چې کوم دی سپیډ چې کوم دی هغه به کنټرول شي. تر یو بل پروګرام پورې خپل کوربه مظفر شاه بچاله اجازت ورکوي دا تل پاتې خدای په امان. MP न्यूज सवाद समेत मुल्की और गैर मुल्की खबरें आप तक पहुंचाए सबसे पहले। दिन भर की ताज़ा तरीन खबरें हो या अवामी मसाइल हो MP न्यूज की स्क्रीन पर सबसे पहले सियासी मैदान हो या हो खेल का मैदान हम पहुंचाएंगे सबसे पहले खबर MP न्यूज पर। अब आपकी आवाज बनेगा MP न्यूज सबसे पहले तो अभी फेसबुक पर और YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए MP न्यूज को।